السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې مالدان لون خور ګلشن آباد کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې نشهیي پلار راپاسي او خپله د شپږو میاشتو وړه ماشومه لون په خپلو لاسو باندې ډېره بېدلتیا سره قتل کوي او بیا د هغه ماشومې لاش د اوبو په یو ډیم کې اچوي. دوستانو نشهیي پلار داسې حرکت ولې وکړ خپله ماشومه لور په خپلو لاسو باندې ډېره بېدلتیا سره قتل کړه او بیا د هغه ماشومې لاش د اوبو په یو ډیم کې واچولو. خو چې تاسو د دې پوره حقیقت نه ځان خبرول غواړئ کوښښ پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. مالدان لون خور ګلشن آباد کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې ظالم پلار د نشي په وخت کې راپاسي او خپله د شپږو میاشتو وړه ماشومه لور په خپلو لاسو باندې ډېره بېدلتیا سره قتل کوي او بیا د هغه ماشومې لاش په اوبو په یو ډیم کې اچوي. ظالم پلار داسې حرکت د دې په وجه باندې وکړو چې دا د نشې په حالت کې کور ته راغو او نشه یې کړې وه. دغه ماشومې جلل یو ګرمي ده یو د شپږو میاشتو وړه ماشومه وي هغه په سپېږي یو ګرمي وه. دوستانو دغه ماشومې ډېر زیات جلل دغه پلار یې په دغه جلا باندې ډېره زیاته غوسه ولګله. خپله ماشومه لور یې راونیوله په خپلو لاسو یې ورته تېزنډې واچوله او بیا یې د هغه ماشومې لاش راونیولو او د اوبو په یو ډیم کې واچولو. چې کله د کلي خلکو ته دا پته ولګېده چې دې ظالم پلار خو نشي په وخت کې خپلې لور سره ډېر زیات ظلم وکړو ډېره بې انتها ظلم یې ورته وکړو نو هغه کلیواله دغه کس راونیولو دغه ظالم پلار یې ولې راونیولو او هغه ماشومه لور یې نه د اوبو نه راوباسله او دغه ظالم پلار یې په کلي کې ټول کلي کې وګرځو او ډېر زیات یې ووهو او بیا د هغې نه بعد پولیسو ته په حواله کړو. دوستانو په دغه مالدان کې نن سبا قیامت شروع دی. که موږ ډېر سوچ وکړو ډېرې واقعې په مالدان کې رامخې ته کېږي. د دې نه مخکې په مالدان کې یو واقعه رامخې ته شوې وه چې د واده زلمی راپاسي او خپله ناوې ښځه د واده په شپه باندې ډېره بېدلتیا سره قتل کوي او بیا هغه قتل لا د غیرت نوم ورکوي. خو د دې نه مخکې په مالدان کې ډېرې واقعې رامخې ته شوې دي خو نن په مالدان کې بې انتها د ظلم انتها شوې ده. اوسه پورې د دې تپوس لا چا نه دی کړی. پولیسو دغه کس ګرفتار کړی دی او ټول حقیقت ورته ښکاره کړی. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو کو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.